علیکم نئی ویډیو سره ستاسو غلطلې وایو. امید لرم چې تاسو ټول به روز خوشحاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. د ظلم انتها شوې ده، ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده. دوستانو، نوښار کې خاوند د روژه ماتي په وخت باندې خپله ښځه په چاړه باندې حلاله کړه او بیا هغه ظالم خاوند په خپلې خواښې باندې وارد کړی دی، خو بیا هغه ظالم تښتېدلی دی. دغه ظالم داسې کار ولې وکړو چې خپله ښځه یې ډېره زیاته په بېدلدۍ سره قتل کړه او په خپله خواښې باندې ګوزارونه وکړل، هغه په هسپتال کې زخمي ده. ټول معلومات درسره په دې ویډیو کې شریکوم. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د نشان ورڅخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده، د ظلم انتها شوې ده. یو ظالم سړي خپله ښځه د روژه ماتي په وخت باندې په چاړه باندې حلاله کړه او بیا هغه ظالم سړی وتښتېدو، خو پولیسو هغه ظالم راونیولو. موږ پولیسو ته دا خواست کوو چې پولیس دغه ظالم ته ښه بدترینه سزا ورکړي، ځکه چې دغه ظالم ډېر زیات ظلم کړی دی. خپله ښځه یې ډېره زیاته په بد مرګ باندې قتل کړې ده. دوستانو، وایي چې ما خپله ښځه نه قتل کوله، خو په دغه وخت کې زه په ځان باندې پوه نه شوم او ما خپله ښځه په چاړه باندې حلاله کړه. په څه خبره یې حلاله کړه؟ په دې خبره باندې حلاله کړه چې زما ښځې زما خبره نه منله. دوستانو، که چېرې موږ وګورو په دې روژه کې ډېر زیات خلک د خپل دماغ نه خلاص شوي دي، په ځان باندې نه پوهېږي او د خپلو ښځو قتلونه کوي. دوستانو، موږ پولیسو ته دا خواست کوو، بار بار خواست کوو چې دغه ظالم ته ښه بدترینه سزا میلاو شي چې نور خاوندان او نورې ښځې ته نه عبرت واخلي. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.